بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د قیامت د علاماتو متعلق بیان او خبره کوم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو کې راځي او قرآن کریم فرمایي چې د قیامت علم صرف الله ته دی، صرف الله ته علم دی چې قیامت به کله راځي. البته د دې څه علامات ابتدایي حالات هغه قرآن او حدیث دا ذکر کړی دي چې دغه علامات ظاهر شي نو بیا پوه شه چې قیامت دا نږدې دی. لہذا زه تاسو ته د قیامت د علاماتو نه یو څو علامات دا ذکر کوم. نمبر 1 فرمائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په ارشاداتو کې راځي چې د اسلام او د مسلمانۍ به صرف نوم پاتې شي. خلق به صرف په نوم باندې مسلمانان یي، حقیقت کې بیا د هغې په زړه کې د اسلام عظمت، د اسلام محبت دا نه وي. 2 نمبر د قرآن به صرف الفاظ پاتې شي، خلق به صرف قرآن وی او عمل به پې نه کوي، په معنا او په مطلب به ځان نه پوهیږي، یا که پوهیږي پې نو عمل کې به چې کوم دی صفر وي. د قرآن به صرف الفاظ پاتې شي، په هغې باندې عمل کولو والا به ډېر کم شي. دغه رنګې علماء سوء به پیدا شي، داسې علما به پیدا شي چې د هغې نه به خیر نه خورېږي، هغې به دنیا طرف ته مایله وي. 3 نمبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو کې راځي چې قرب قیامت او آخره زمانه کې په دین باندې د اسلام په یو حکم باندې عمل کول به داسې ګران شي لکه پلاس کې سروټ کا اړل د اورو. چې د قرآن په خبره باندې عمل کې، د اسلام او د شریعت په خبره عمل کې نو بلا مسلې به درته جوړېږي، 20 مسلې به درته جوړېږي، کله به درنه څوک خفه کېږي او کله به درنه څوک خفه کېږي. لہذا دا علامت د قیامت دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کامل ایمان والا هغه دی چې هغه د خلکو د خفه کېدو پروا ونه ساتي او په اسلام باندې او په قرآن باندې عمل وکړي. دغه رنګې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د قیامت د علاماتو نه یو دا هم دی چې قرآن به ذریعه د معاش شي، د پیسو ګټلو ذریعه به جوړه شي. خلق به قرآن د دې دپاره زده کوي چې په دې باندې پیسې وګټم، مال دولت پې وګټم. د مسلمانانو اکثریت به سیوا شي خو بیکاره به وي، څه حیثیت به نه په دنیا کې د خلکو په نیز باندې. او دکه رنګې سړي به کم شي، ښځې به سیوا شي، شراب خوري به عامه شي، زنا د دې به کثرت شي. هر ځای کې به چې کوم دی شراب خوري او زنا دا عامه شي او زنانه به ډېرې شي او سړي به کم شي، علم به ختم شي، کنجوستوب به عام شي، قتلونه به عام شي. خلق به یو بل وجني، زوی به راځي پلار به وجني، رور به راځي روز به وجني، ګاونډي به لګي ګاونډي به وجني. دغه رنګې بل حدیث مبارک کې د پیغمبر علیه السلام ارشاداتو کې راځي بے برکتی به پیدا شي، مال به ډېري، د مال فاروانی به وي، هر څه به ښه ډېري، ښه وسعت سره به هر څه میلاویږي خو برکت به پکې نه وي. دکه رنګې گمراه کن لیډران به د قوم او د ملک مشران شي چې هغوی به قوم او ملک تباه او برباد کی. دا رنګې خیانت به چې کوم دی نو ډېر شي، هر سړی به په امانت کې، په خپل ډیوټۍ کې، په خپلو فرایضو کې خیانت کوي. او دا رنګې زلزلې به ډېرې شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دکه رنګې زنانه به پیدا شي مائلات ممیلات، چې په خپله به هم نارینهو ته مایله کیدونکي وي او نارینه به هم ځان طرف ته رامایله کوي، داسې زنانه دا به پیدا شي. او دوستی او تعلقات به صرف د ظاهر
دوستی او تعلق پاتې شي. پړه کې به د خلکو یو بل سره تعلق او محبت او دوستی دا نوي. او دکرنګې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي خلق به د یهود او د نصاراو د طریقو پیروي شروع کی. لہذا کله چې دا علامات ښکاره شي نو تاسو ته دا معلومه شي چې اوس قیامت نږدې دی، قرب قیامت راغلی دی.